چې د دې کشتونو کاروبار باره کې چې دا سود کې راځي که سود کې نه راځي. یو څو خبرې ذهن کې وساتئ. دې ته بیع بالتقسیط ویل کېږي، په قسطونو باندې بیع کول. اوس یو سړی دی، هغه د څه مالک دی، مطلب د یو موټر سایکل مالک دی، هغه په نغدو باندې اغستی دی په 50,000 روپۍ. دی اوس د دې مالک جوړ شو، او چې یو سړی کله د یو شیز مالک جوړ شي نو هغه بیا په تاوان هم خرڅولی شي، په ګټه هم خرڅولی شي. نو که اوس چې سړي سره نغدې پیسې نه وي، هغه وایي زه ترېنه اخلم، او دی ورته وایي چې یاره نغدې خو راسره نشته، بس په کشتونو تا په 40 اغستی، مال یې په 50-60 روپۍ راکه. نو علما وایي دا ټیک ده، خو یو څو شرایط دي په دې کې. شرط دا دی چې پیله نه به د دې قیمت خاص کړي، چې هلکه بس دا قیمت یې دی نه به نه کمیږي نه به زیاتېږي. وخت هم معلوموي چې یاره بس کال کې به د دې پیسې ماته پوره کې. ښه د دې نه علاوه یو شرط دا دی که یو سړي باندې کس چرته شارټ شو نو په هغې به جرمانه نه ایږدي. نو چې دا شرایط په دې کې وي نو دا کاروبار جایز دی. علماو د دې اجازت ورکړی، بیع بالتقسیط دې ته ویل کېږي. زمونږ اکثر کم دا سودخوره دي، دې ډېرې زیاتې عجیبه هیلې کوي. ګوره چې یو شیز کله برابر وي، یو مثل نه، مثلا پیسې دي، پیسې تا چاله ورکړي او هغې پسې 1,00,000 روپۍ دې ورکړي، 1,10,000 1,20,000 دې واپس دې واخېستې، نو دا پیسو پسې پیسې اخیستل سود دی، سونې پسې سونه اخیستل سود دی، چاندی پسې چاندي اخیستل سود دی. نو چې کم یو شیز په مثل کې برابر وي، د هغې په بدل کې تاخلي نو دا سود دی. دې نه ځان ساتل پکار دي. خاص کر زمونږ بینکونه اکثر په دې کې ډېر زیات ملوث دي. زمونږ خلک د مجبور یم د بینک نه پیسې راواخلي او هغه سودونه پې خېږي، نو دا ټول حرام معاملات دي. بینکونو کې اکثر چې کم دی د اسلامي بینکونو نه علاوه، ځکه دا خو علماو هغه قواعد ضوابط دي، چاله نغدې پیسې هم نه ورکوي. یو سړی ورته وي دا شیز علم ورته وي ته ماته وښیې، لاړ شي هغه سړي ته پیمنټ وکړي، هغه ته پیسې ورکړي او هغه شیز درته حواله کړي. نغدې پیسې دي چاله نه ورکوي. خو چې کم سړی د بینک نه نغدې پیسې قرض اخلي نو دا پیسې سود دی. د